الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم. انتهائی قابل قدر کتونکو لیدونکو ستاسو په علم کې به سورة مخ کې مفتی بلال دیوبندي حفظه الله تعالی د جمعیت علماء اسلام د یو خاصې ټولې چې مشهوره ده په شرایطي ټوله باندې دا یو خلاف یو کلیپ جاری کړی و. دا یې په جواب کې د شب قدر سره تعلق لرونکي یو نام نهاد ملا سید عبدالحکیم ماتوریدي په نوم باندې راپاڅېد او جواب یې وکړو. ویل چې ما ته دا چیلنج قبول دی. په دغه سلسله کې زموږ دا کلیپ دی دپاره د اصلاح او د حقیقت حال د بیان دپاره او د مفتی بلال دیوبندي د کلیپونو د هدف او د ټارګټ چې هغه کم خلک دي د هغې کې دغې دپاره موږ دا کلیپ کوو. اصل کې د مفتی بلال دیوبندي حفظه الله د کلیپونو هدف هغه بار بار په خپله د هغې وضاحت کړی چې زما ټارګټ کم خلک دی. خو د هغې باوجود ستاسو بل ملګری هم څه ورځې مخکې راپاڅېدلی و، چیلنج یې قبول کړی و، خو موږ ته په هغه ټیم کې حکمت په دې کې ښکاره کېدو چې ستاسو د دغه ملګري جواب ونه کړلی شي. خو اوس موږ په دې وجه باندې ستاسو جواب کوو. شاید چې ستاسو ګیله پیدا شي چې ولې موږ درته علما نه ښکارو، یا دا چې تاسو چې زموږ جواب نشئ کولی، دا احتمال هم لري. په دې وجه موږ د دغې ته په دې خبره اتفاق وکړو چې ستاسو جواب وکړو. مفتی بلال دیوبندي حفظه الله چې کومه فتوا جواباً دفاعاً جاری کړې وه او د هغې اثبات یې په هند مناظره کې په هغه مشهوره مناظره کې هم په ښه طریقه باندې د هغې اثبات کړی و. ستاسو د مشر او ستاسو د استاذ مطابق چې هغه مناظره کې هغوی ته فتح میلاو شوی و. دارنګ په وخت باندې د دغه فتوی دپاره چې کم د اثبات دپاره کوم وجوه نو هغه به بیانول. نو په هغې کې د دې نه مخکې په دې خبره مفتی بلال صاحب ډېر زور ورکړی چې ختم نبوت نه دغه خلک منکر دي. په هغه ټیم کې زما په خیال باندې تاسو یو ده وئ او یا په نشې په حالت کې وئ چې تاسو هغه ټیم کې دې طاقت نه لرو. جواب هم کړی حالیه کلیپ کې چې مفتی بلال دیوبندي حفظه الله د دغه زمرې نه دی، په هغې کې یو څو خبرې وکړې. په هغې کې هم بیا تاسو چې کوم دی یو خبره نیمه راواخېسته چې کومه باندې زما په خیال ستاسو څه سرسري مطالعه وه. که په تاسو کې جرأت وی او علمي صلاحیت په تاسو کې وی نو بیا هم د ټولو خبرو جواب پکار و چې تاسو د ټولو خبرو چیلنج تاسو قبول کړی وی نو خبره. هغې کې یو خبره دا وه چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم به د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته په دې وجه نه ورتله چې د الله جل جلاله فرمان دی چې ولکن لا تشعرون، دغه خلکو په حالاتو باندې تاسو نه پوهېږي. که چېرته مشورې دپاره صحابه کرام ورتللی او بیا پرې پوه شوی نو د قرآن نه انکار راتله. مفتی بلال صاحب چې ستاسو د اصولو مطابق ستاسو مشر وایي چې مشورې له موږ ورځو، موږ له مشوره راکوي، نو یو طرف ته ستاسو کتاب او بیا هغه فتوا لګول، نو هغه عقیده او هغه سوچ په تاسو کې موجود دی. نو هغه د خپلې فتوی د اثبات دپاره څه خبرې په دغه کلیپ کې کړې وي. نو په کار دا وی چې دا رنګ هغې کې چې کومې نورې خبرې کړې وي چې دا قرآن تاسو د مشر مطابق ستاسو په کتابونو کې دي چې دا سلیمان علیه السلام باندې نازل شو، داسې نورې خبرې ګڼ شی خبرې دي. خو تاسو د دغه خبرو جواب جرأت نه لرلو، صرف یو خبره هم راواخېستله د علم غیب متعلقه. نو زه به دا ووایم چې د ټولو نه اول تاسو موږ ته د دې خبرې وضاحت وکړئ دو ټوک الفاظ کې چې آیا مفتی ندیم چې د مفتی بلال دیوبندي حفظه الله نه شکست وموندو او هغه ته شکست میلاو شو، د هغې نه پس هغه ولې میدان د مناظرې ته نه راځي؟ آیا هغه ریټایر واخیستو د دې مناظرو نه او یا هغوی خپله ذمهواري ستاسو په اوږو باندې در واچوله چې تاسو اوس مخې ته کېږئ؟ بله دا چې دې جمعیت کې دا د مناظرو قیادت تاسو ته حواله دی که هغوی ته حواله دی او که غلام فرید صاحب ته حواله دی؟ که دارنګه نور هر یو بس تاسو کې راپاڅي او کوڅه کې به سبا له بل راپاڅېدلی چې زموږ دا تنظیم دی او موږ سره مناظره وکوئ او بیا خو ستاسو دغه حالي په هند مناظره کې بیا زیړې خولې نیولي
او بیا ځینې پکې لا دا هم وایي چې موږ جمعیت علما اسلام سره تعلق نشته. نو داسې به موږ بس تاسو ته ناست یو، خپل نور درس و تدریس به نه کوو، بس سبا له به تاسو چې کوم دی شکست واخلئ، شکست به بیا مومئ، نو بیا به نور راپاڅېږي، بیا به نور راپاڅېږي، نو موږ به د هر چا سره مناظرې کوو، بل کار به زموږ نه. او بله دا چې په ختم نبوت باندې ولې ته چیلنج نه قبلې؟ او د دې خبرې به موږ ته وضاحت وکړي چې په تا باندې د خپل جمعیت اعتماد شته او که نشته. موږ ته خو اوسه پورې دونه معلومه شوې وه چې په تا باندې بالکل اعتماد نشته. مشهوره مناظره چې ستا او زموږ په مابین کې حیات النبي په موضوع باندې شوې وه په 2022 کې، نو په هغې کې خو تا ته کوم شکست میلاو شوی، نو بار بار به تا ته خپلو ملګرو یادو، نو په هغې کې خو تاسو د میدان نه ایستلي وې. د میدان اوس تاسو له دا ټیکټ د دې میدان د مناظرو دا ټیکټ تاسو ته چا درکړو چې بیا تاسو ورځئ دې میدان ته؟ نو زه خو یم چې تاسو له د مناظرو نوم اخیستل دا لویه نیه ده او سره بره خو تباکن حالات دي په دې کې. نو برای کرم چې تاسو په قلاره باندې کښېنئ او د ځان د شهرت دپاره که مخې ته راځئ، هغه بار بار ویل مفتي بلال صاحب چې زما د کلیپونو هدف او ټارګټ کم خلک دی او څوک دی، د هغې باوجود بیا تاسو راپاڅئ. یا خو زه دا وایم چې تاسو خو لوی اغبیا یې، هغه غبي سړی خو په درېیم ځل په خبره پوه شو، خو تاسو په دې هم نه پوهېږئ. نو دا به اوس داسې به اوس تاسو سره موږ مناظرې ته کینو، نو ستاسو مشران به راپاڅېږي چې تاسو داسې عبث کار کړی دی، عامو خلکو سره ناست یې. نو برای کرم چې موږ ته د دې مخکې خبرو د مفتي ندیم د خبرې او په خپل ځان باندې د اعتماد دپاره موږ له څه مخې ته راکئ، یو پلیټفارم راکړه په تا باندې چې جمعیت علما اسلام سرګرده علماو او د سیاسي علماو په تا باندې خو چې کم از کم اعتماد وي که نه. بل طرف ته تاسو مفتي بلال دیوبندي حفظه الله چیلنج قبلوي، هغه خو چې کم دی چې کله مناظره وکړه نو په هغه باندې ټول جماعت اعتماد او هغه له چې کم دی حوصله افزایي ورکړله. نو چېرته هغه او چېرته تاسو د هغوی په مابین کې د ځمکې او اسمان فرق دی. تاسو هغه خپل شرم د پټوالي دپاره بیا بار بار دا چیلنجونه قبلوي او مخې ته راځئ، په دې باندې ستاسو